السلام علیکم. په دغه سړی نه زیات بې غیرته او تاسې بل ویني چې ده ته الله پاک خپله ټول یې ښځه ورکړې یي و هغې باوجود یا دی نیره ښځې پسې شېرېږي او پردي یې ښځې شېروي په هغه باندې خرچې کوي هغې ته کپړې کوي هغې ته سمندینه کوي. پرون یوې ښځې زنا تېره کړله و دې په خبره چې کوم درد وکړه هغه یقینا چې زه تاسې ته په الفاظ څه بیانوای نه شم. ویې ویل چې حافظ صاحب دوی بل بچې مې دي دوی بل بچې چې شلې خو نو یې شله او چې مو سړی چې کوم دا پردي ښځې شرایي مو ته نه ګوري نه مو ته کپړې کوي نه مو ته سامان نه وړي نه مو ته داسې دی ټیم روکوي یوه یې نه ده ونې دوې دي ونې وایي چې درې دي. ایس دغه بې غیرته سړی ده ښځې که بېچارې داسې وکړل که نه بیا په ده نه بل غیرتیان نه په ده نه بل متبر سړیان نه بیا دی ښځه مړی بیا دی بده اورېزه کوي چې مو ښځې داسې ویلې وکړي. او دا خلق څه دي دا شی بې غیرته خلق دا په خپله دا ښځه دغې ته مجبوروي چې بیا دوی وایي چې یاره چې ته داسې کوې خو زه داسې کوم. نو گزارش مې دا ده چې خپل ځان پوک کیه تاسې ښځې وا پوک وخت تېروي او چې ته په بلې پسې شېرېږې سبو تو خیر لیر تو ښځه هغه وا د مو عزت باندې بیا چا نه پوته کېږي نه. دا کوم ملګره چې ده چې د چا کیر وله مو ته ګنټیر کړي دغه ته مده سول ده چې یوه ورځ مرګ شته ده دا دنیا شه خو ته مزې چرچې ووایې خو یوه ورځ الله پاک د هغې ټولې زندګي پوښتنه درنه کوي ده. نو یک ټیم شه جواب نه در سره والسلام.